السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. هغه کم کارونه دي چې په انسان باندې غریبي راولي او بیماری پرې راولي. راځئ تاسو را سره مولانا صاحب د خولې نه واورئ چې هغه کم کارونه چې په انسان باندې بیماری راشي او غریبي پرې راشي. خو که چېرې دا کارونه په موږ او تاسو کې وي د ځان نه ایستل پکار دي، بیا به موږ باندې غریبي هم نه راځي او بیماری به راباندې هم نه راځي. راځئ د مولانا صاحب دا بیان را سره تاسو واورئ او ویډیو ور سره مخکې ملګرو سره ثواب په نیت لازم شیر کړئ. څو کارونه په انسان غریبي راولي، فقیري پرې راولي او د بیمارۍ سبب یې جوړېږي. یعنې چې کله یو انسان دا کارونه کوي ده باندې به غریبي راځي او بیماریان یې په ده باندې راځي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خپل کتاب کې دا کارونه 28 کارونه هغه وایي چې کله یو انسان کوي ده باندې به فقیري او غریبي راځي. یو په هغې کې چې کله یو انسان مېلمنو ته سپک ګوري، مېلمه ورکړ رالو او سپک یې په خپل ځان یې بوج هغه وګڼي، دغه انسان باندې به غریبي هغه راځي، فقیري به هغه راځي. دویم نمبر چې کله یو انسان په ولاړه باندې خوراک کوي ده باندې به غریبي راځي. بل چې کله یو انسان خوراک کوي خو د ده په سر باندې څو ټوپۍ څادر یا څه رومال پې هغه نه وي او دغسې بربنډ سر کې هغه څه کوي د روټۍ خوري. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي چې د باندې به غریبي راځي. بل چې کله یو انسان مس قضا کوي بیماري به پرې راځي، فقیري به پرې راځي، تنګدستي به پرې راځي، لاس پې هغه تنګېږي. د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ذکر کړي. او بل چې کله یو انسان نامحرمو زنانو ته هغه ګوري د باندې به غریبي راځي. او بل چې کله یو انسان سحر ټیم کې هغه وده کېږي د باندې هم غریبي راځي، تنګدستي پرې راځي او بیماریان یې په دغه انسان باندې راځي. او بل چې کله یو انسان بیت الخلا له دننه کېږي او بربنډ سر بستر باندې څه ټوپۍ موپۍ نه وي دغه انسان باندې بیماري هم راځي، فقیري او تنګدستي پرې راځي. او بل چې کله یو انسان ته یو فقیر رالو او د الله په نوم باندې دنه څه غواړي او هغه فقیر ته ډېر ردي بدي وایي، دغه انسان باندې به هم تنګدستي او فقیري هغه راځي. او بل چې کله یو انسان هغه پیزارې اچولې وي، سپلۍ یا چپلۍ اچولې وي او په هغې کې خوراک کوي دغه انسان باندې به غریبي راځي. او بل چې کله یو انسان قرآن راخلي خو اودس یې نشته، بغیر د اودس نه قرآن ته هغه لاس کوي. اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې دغه انسان باندې به هم څه کېږي غریبي راځي، تنګدستي پرې راځي. او بل چې کله یو انسان خوراک کوي خو بغیر د بسم الله هغه شروع کوي دغه انسان باندې به هم غریبي راځي. او بل چې کله یو انسان خوراک کوي خو لاسونه هغه نه وینځي، بغیر د لاسونو د وینځلو نه خوراک ته هغه کښېني د باندې به غریبي راځي او پریشاني به دغه انسان باندې راځي، تنګدستي پرې راځي او بیمارو کې به دغه انسان مبتلا کېږي. او بل چې کله یو انسان مسجد ته رادن نشي، مسجد کې دنیاوي خبرې کوي دغه انسان باندې به غریبي راځي. او بل چې کله یو انسان خوراک وکړي په یو تالي کې او هغه تالي هغه بیا صفا کوي نه وینځي نه دغه انسان باندې به هم غریبي هغه راځي. او بل چې کله یو انسان د مشرانو نه د بزرګانو نه مخکې هغه رواني د هغې ادب او احترام هغه نه کوي، ځان یو حساب ته معتبر غوندې ګڼي، هغې نه مخکې رواني او د هغې قدر عزت نه کوي، دغه انسان باندې به هم غریبي او تنګدستي راځي. او بل چې کله یو انسان خپل اولاد ته کنځل کوي نو په کنځلو باندې هم انسان باندې غریبي راځي او پریشاني انسان باندې راځي. او بل چې کله یو انسان پس د ماښام هغه وده کېږي فورن د ماښامه د ماسخوتن لمونځ نه کوي او بس چې د ماښام لمونځ کړی یا نه دی کړی او ډایرکټ وده کېږي دغه انسان باندې به هم غریبي راځي. او بل چې کله یو انسان د تشو متیازو په ځای کې خبرې کوي، یعنې په بیت الخلا کې هغه خبرې کوي دغه انسان باندې به هم غریبي راځي، پریشاني ورته راځي.